علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو به خبرې تاسو به نیوز کتلی چې بیګا د شپې کومه زلزله تېره شو ده، نو هغې په افغانستان کونړ کې اطلاعات دي چې ډېر غټ نقصان یې کړی دی او د ډېرو کسانو مړه کېدو هم اطلاعات دي. نو موږ په دې سخت درد او تکلیف او غم کې د هغو سره ولاړ یو او د افغانستان زلزلې دلته هم شو دي او بیګا چې کومه شو ده نو پاکستان کې خدای الله خیر کې پته نه لګي، صحیح اطلاعات نه دي موصول شو. خو اوس چې کوم نیوز راغله نو هغه دا دي چې په افغانستان کې په کونړ کې ډېر زیات نقصان شوی، ډېر کورونه او ډېر آبادیان یې لګېدلي دي او د هغې سره ډېر خلک د ملبو لاندې پراته دي. نو الله دې ولا زړه صبر ورکړي او الله دې عافیت ورکړي. موږ د دعاګانې کوو. ګوره دا عذابونه د موږ هم راتلی شي، هېڅ پته نه لګي، داسې نه دي عذابونه موږ محفوظ یو، دا به موږ هم راتلی شي، په هر چا باندې راتلی شي. نو په دې غم او درد او تکلیف کې د افغانانو سره موږ ولاړ یو، چونکې موږ د کمولی نه شو چې موږ یې کم کړو، موږ دغه هر څه اوچت کړو، خو د هغوی سره په دې سخت وخت کې موږ ولاړ یو. الله دې خیر وکړي او د هغوی چې کوم لاشونه دي الله تعالی دې هغه په خیر عافیت سره بار کړی کړي او کوم چې زخمیان دي الله دې صحت ورکړي، کوم چې پات شوي د هغوی الله تعالی په جنت کې اعلی مقام ورکړي. زړه مې ډېر سخت خفه شو. تاسو له هم پکار دي چې په دې کې خپل رایه وکړئ او د هغوی لپاره دعاګانې وغواړئ. او که تاسو په علاقو کې څه نقصانات شوي او تاسو ته خبر یې نو د هغې په حواله سره هم په کمنټ سیکشن کې وینا کولی شئ.